اللهم إني لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا د پروننا د قرآن کریم افتتاح او شروع کړی و د قرآن کریم د دوره تفسیر زمون شروع د پروننا شوی و قرآن کریم د زده کولو د پاره مخکې سو اصول سو ضوابط سو قواعد زده کول پکار وي د پاره د دې چې قرآن کریم موږ ته په اسانه طریقه باندې زده شي کلاو کینه کنه چې قرآن کریم موږ ته په اسانه طریقه باندې زده شي نو سو اصول لی سو قواعد دی هغه موږ مخکې وایو په دې دوره تفسیر کې موږ به ان شاء الله 3 قرآن کریم ختمو تقریبا 500 سرزه کم و بیش پدې کې به موږ 3 قرآن کریم ختمو یو اصولو کې لس سرزه دا د قرآن کریم اصول موږ بیانو هغه اصول دای چې په هر مسله موږ پاغه د قرآن آیاتونه پیش کو ټول قرآن پاغه آل اوراړو تاریخ موضوع مقصد حکمت قرآن د چا سره خطاب کوي کمو ډلو سره او نافرمان فرمان بردار بیا د هغې وجې د هغې تقسیم د هغې علتونه بیا د هغې صفات قرآن یو مدعا ثابتوي نو په څو طریقو باندې ثابتوي په کومو د هغې دپاره دلایل سو بہرحال قصص واقعات زواجر بشارات تخویفات امثله یعنی مستقل منگا پدی ہر مسئلہ یو ذل قرآن پوصولو کی ختمو بیا دویم ذل قرآن کریم منگا پا ترجمی تفسیر سرا یو آیات د یو حرف مانا کو اول مخ کے زمنگنا یو کس لفظ ہوئی الفاظ بیا داغه الفاظو ترجمه کوم زه او چې کم مشکل لفظ راشي نو پاغه زبانه موږ ودریګو او پاغه ځای موږ تفصیل کو داغه فرقو باطلو د رسوماتو رواجاتو دا غلطو غندونو داو د خو خلقو صفائی د ناکار خلقو څنګه چې قرآن د هغې بد ویلي هغه موږ بد بیانو کم چې قرآن بد ویلي د کفارو د مشرکینو د ناکار خلقو او د انبیاء علیه السلام د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو د اولیاء کرام صفائی ځکه چې دا دین موږ ته د هغې په واسطه را رسېدلی و نو چې د چا په واسطه موږ ته دین را رسېدلی نو د هغې صفایي او د هغې بیان کول خلکو ته د پاکۍ دا ضروري وي ځکه چې هغې بدنام شي نو دین خپله بیا بدنامیږي نو دا به انشاءالله موږ په دویم ځل باندې بیا ترجمې تفسیر سره کوو او په دریم ځل آخر کې موږ د ټول قرآن مقصد بیانو چې د دې صورت مقصد داو تقسیم داو او دې کې دا مضمون بیان شو خو اول د ټولو نه مخکې څه اسباب دي د قرآن کریم د زده کولو او د یادولو لپاره د اصولو نه مخکې څه اسباب دي چې په هغه اسبابو باندې قرآن انسان ته زده کیږي او هغه چې استعمال نکي بعض داسې څیزونه دي چې هغه موانع دي د قرآن دپاره نو د هغې منګه بیان کوو د ټولو نه اول څیز
اخلاص نیت صحیح کول اخلاص پرونو ماده ته اشاره کړې و نیت صحیح کول هر یو انسان چې یو عمل کوي پکار داره چې داغه نیت صحیح وي الله دې زموږ نیتونه صحیح کړي انما الاعمال بالنیات دویم د اعمالو د نیت صحیح کولو نه وروسته آداب دي چې دا آدابو لحاظ کول ډیر ضروری وي یو ادب د قران کریم دا دی چې قران تناسته نو قران ته بغوګ دی اسنه چې زم لګیای مو تم لګیای یوازې زما مخه ته چې کم کسان ناشتي دا مخاطب یوازې مخاطبین دا نه دي زما مخه ته ډیر مخاطبین غائب ناشتي حاضر دی غائب خواغم حاضر دی ځکه متوجی وي بعض موږ ته مخ متوجی او بعضی چې आवाज اوري نو هغه په خطاباتو کې مخامخ وي کله چې قران بیانېږي نو د قران لستلو سره به وق قران تک دی غب شپ نه لګي خبره باندې کې دا د قران د آدابو نه خلاف دی ځکه دا یو اهم کتاب دی او د دې ډېر لحاظ پکار دی دا داسې خسته کتاب دی دا چې کله بیانېږي نو تر عرش پورې فضا هغه ډکه دی د فرشتو حفتهم الملائکه حدیث کې راځي د دې زینوالی تر عرش پورې فضا چار چاپیره د فرشتونه پاغه مجلس کې داغه نه د پاسا چار چاپیره فرشتي دي او الله فرشتو ته انظروا الی عبیدی زما بندگانو ته وګورئ زما په کتاب راغونو چاغوي زما بندگانو ته وګورئ او منګب شپ لګو مخه ته قران پروتي نو دا به ذبی نه دا کاغه کورونه دي کاغه جمعهتون دي کاغه بیٹکونه دي کاغه مدرسې دي ارزه چوي نو یو دا قران ته وکه خودل زنانو ته منګ دا وایو چې کله قران بیانېږي کمی زنانه قران تناستی بالفعل قران وسره او به خود غلیوي دغه هغه مخه ته قران پروتي کمی زنانه چې کورونو کې کار کسب کوي خامخا د کور کارونه نو هغه دې خپل کار کوي او قران ته وګ دي خبره خېنې دي ځکه خبره کول دا د غلطو خلقو عادت ته سورته حامیم سجده وګورئ تاسو چې کم خلق به قران کې خبره کې چې قران بیانېږي اذا قرئ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه وای کافران وګ مګدې د قران ته وګ نکه هودل دا صفت د چاره دا کفارو ده شپږشتم نمبر آیات ده د سورته حامیم سجدہ سلورم پارا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون وای کافران وګ مګدې د قران ته نو کتا غد نه چې وګ مګدا خدا خبره چې در باندې خبرې کې نو دا د شیطان هغه وسوسه پتا جاری دي چې مړه خبره او کدا او کا دا هټوره رز قرآنی موږ دې له حقوق نشو کې خو دې دا وسوسه د چای وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دا د کافر عادت دی چې حقوق موږ دې د قران ته شور کوي دارنګي چا چې قران ته وګ اخې دې پاغه الله خپل رحمت کړي سورت اعراف یوصل 200 آیات وګورئ 204 نمبر آیت د سورت اعراف نهم پارا ګورا کم خلق چې اکثر زما د درسونو سره عادت وي اغه ته زما د درسونو طریقې معلومي دي بعض داسي چې اغه نیوي وي عادت سره نه
نو تاسو اول داسو کوي سبقونه اول کم وي او آسان وي. تاسو په دې فهرست کې د قران کریم په دې فهرست کې د قران کریم سورتونه نو هغه د سورتونو د قران کریم یاد کړئ. اول فاتحه، بقره، ال عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، ہود، یوسف، راد، ابراہیم، حجر، نحل، بنی اسرائیل کا، مریم، طه، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، عذاب، سبا، فاطر، یاسین، صافات، صاد، زمر الی آخره. اول په دې طریقه باندې تاسو قران سورتونه یاد کړئ. چې دا آیات شو نو زه چې ویم سورت اعراف نو ته به دا غالبا شپږم اوم نمبر سورت ده نو زر به نږدې اتمې اومې سپارې نهمې کې سر به چللی او چې دا درته معلوم نه نو واسه نه چې څوک درشمه سپاره کې ګرځي او څوک شلمه کې ګرځي. لکه بعض خلکو عادت ده هغه په قران نه پوهیږي نو هغه غریبانان ویلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آیات کم ځای نو سورت مزمل و مدثر اخیره یو کم درشمه سپاره په ذکر دیدا. نه 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 ځان عادت جوړ کړئ د قران کریم د آیاتونو راړولو او د قران کریم د سورتونو زده کولو. نو یو دا چې زویم فلانه صورت زه خو باول وېما چې دا سپاره صورت دا آیات دا خو کله کله رسو بیا زمنګ سبق ډیر شي نو بیا به موږ صرف صورت او نمبر وایو او بل دا چې یو طریقه بل ازده کوي چې زم صورت اعراف آیات نمبر 204 دی نو ته اول 204 لیکا او بیا ته اعراف لیکا. نو چې ته صورت لیکي بیا اعراف لیکي بیا آیت لیکي بیا نمبر لیکي نو هغه نمبر د نبی ایری ګړو صرف اول انسیوري کا او مخه ته او بیا د صورت نمبر کا اعراف، نساء، انعام دا سین ووري تیمری کا ارزه کې په دې وخت لګي صرف نمبر 40 او مخه ته اعراف دارنګي آیات 15 او مخه ته او تا بقره لیکا پوش او به ځان له صفا کوا قران کې دارنګي کافی ځان لبیا والا هغه صفا صفا کو وګدي شپې راځ لنډي او شپې وګدي او خه بیغم یو سړی بل غم پني او د طالب بس غمي او د زنانو دلته وې 204 نمبر آیت دے 204 نہم پارا سورۃ اعراف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کلا چې لوستلی شي قرآن کله چې قرآن لوستلی شي نو فاستمعوا نو غوږ کېږدئ له د قرآن ته. قرآن چې کله لوستی کېږي بیانېږي نو قرآن ته غوږ کېږدئ. وانصتوا چپ شئ. یو استماع ده یو انصات دی. استماع هغې ته وي چې د هغې د شان سره خبرې وي لکه منګه خو موږ خبرې نه کوو او انصات دی ته وي چې د هغې د شان سره خبرې نه وي لکه دا برجۍ خبرې کولی شي نه نو داسې الله وي چپ شئ لکه څنګه چې دا برجۍ غلې ده داسې به چپ شي اولی رولی به هم نه سکوت به بالکل ځان کې پیدا کې. وانصتو دا د قرآن د آدابونه دي. هغه چا باندې رحم کیږي لعلکم ترحمون خامغه پتا سو به رحم وکړي شي. رحم په هغه چا کیږي چې قرآن ته چپ ناستی ساکت ناستی انصات کړي او خبره قرآن کې هغه سوکي چې د غلطو خلکو صفت ده. لا تسمعوا لهذا القرآن. وګ یواز انسانانو نو په جنات هم لازمو چاغي وګي خوده او چکله قرآن واورید. سورته اعراف سورته احقاف شپږشتمه سپاره سورته احقاف وګوره اخر رکوع د سوره احقاف
شپږ څلوېښتم نمبر سورت دی، شپږشتمه پارا، آیات نمبر 129. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کلا چې راواړو موږ پیغمبره تا ته یو ټولګې د جناتو راواړو ما لکه څنګه چې تاسو راواړولې زما په طرف باندې قرآن ته. اذ صرفنا الیک نفرا من الجن کلا چې راواړو موږ الیک راو ګرځاو موږ تا ته یو ټولګې د جناتو. جنات ګرځیدل چې تا قرآن لوستو نو جناتو یو ټولګې مې ستا په طرف را روان کا. یستمعون القرآن چاگه سکاو غوگه که خود قرآن تا غوگ بگده قرآن تا. فلما حضروه ارکلا چاگه حاضر شو ده قرآن او ریدو تا نو قالو آغی سوی شور کوئی قالو انستو چپ شئی قالو انستو. فلما قضیا ارکلا چی پورک دیشو بیان ده حضرت ولو الى قومهم منذرین اگرزید خپل قوم تا يرور کو انکی لال قوم تا. چکل دے قرآن صدق نبیا بزی او قوم تب دعوت پیش کے او چتا قرآن اوریدلے ندے تا قرآن صدقلے ندے تا قوم تلالے تب قوم سنگا یرے دے یرورو دا پارا خو اسباب ضروری وی کنا تا چه قرآن صدقلے نو وقت نوی خودے نو تب خلق سنگ یره. سورت توبه کی راضی د توبه وګوره اخر التسوی لولا نفر من كل فرقتين. سورت توبه یولسمه پارا آیات نمبر 122. یولسمه پارا سورت توبه 122 آیات ده. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنزيد هر یو ټولګي د دین یو ډلا لاله د شی یو ټولګي یو ډلا د سره پاره د لاله شي ليتفقهوا في الدين چې پویا حاصله کی په دین کې. یو ټولګې د لال شي یو جماعت د یو علاقې نه لال شي یو کس د چون شي لال شي د علاقې نه یو جماعت د سره بارا يتفقهوا فی الدین چې پویا حاصله کی په دین کې. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم او دې لپاره چې هغه او یری خپل قوم لرا قوم به یری کله اذا رجعوا الیهم کله چې واپس دې خپل قوم ته خپل علاقې دلال شي بیا خپل خلک یری نو چې هغه سز د کړي نه نو هغه بسو یری خلک لعلهم یحذرون خامغه چې دا قوم یری. او سورۃ شعراء کې ومراشي وانذر عشیرتک الاقربین نو دا یرول دا پویا حاصلول دا پویا ورکول دا چاکار دے چاگا سکی غوگ دی قرآن تا قرآن اوری او چاگا قرآن نہیں اوری دلے نو اغبا سزدگی دارنگی سورت قیامہ اتلسم آیات کی براشی فتبع قرآنہو. سورت قیامہ یو کم دیرشم پارا التا ذکر کئی اتلسم آیت وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کلا چلولو منگ دے قرآن کریم لرا پجبد جبریل باندے نو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ مانا کئی فَاسْتَمِعْ قُرْآنَهُ غوکے دا لستردو دے قرآن تا اے چکل قرآن بیانی گے نو غوکے خودل ضروری دا اوامر دی او اوامر دا چا دی دا اللہ دی زکا دا قرآن ادب و وعظ و نصیحت دے مخلوق تا او دا وعظ و نصیحت دا چا دا طرف نرے من ربکم نو یو دا
چې قرآن ته غوږ کېښودل دا ضروري دي. چا چې غوږ کېښودو اب علم حاصل کی او خپل قوم ته به ځي او خپل قوم به یری. دا پسو په غوږ کېښودلو سره پوهه به حاصله کی. دویم سبب چې قرآن کله لولې نو په دې کې به سوچ کې بے سوچه به قرآن نه وي. یو خو چې نه ورځي نو خود به لګیای دغسې چې د زده کو نو بیا به په سوچ باندې قرآن وي. سورت نحل 4 آیات وګورئ تاسو. سورت نحل 14 پارا. سورت نحل 14 پارا وګورئ. وما انزلنا 44 نمبر آیت دے د سورت نحل 14 پارا. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ما راولیگو پیغمبرا تا تا قرآن پیغمبرا تا تا میں قرآن را لے گلے دا صد پارا لتبین للناس چھ بیانے کے خلقو تا آغا مسئلہ دا توحید چھ را لے گلے شوی دے خلقو تا. قرآن را لے گل او پا قرآن کی آغا اہم مسئلہ چھ را گلے وا مسئلہ دا توحید و آغا با خلقو تا بیانے ما نزل الیہم. او دویم قرآن میں دے پار را لے گلے لعلہم یتفکرون خامخا چې دا خلق سوچو کی. قرآن چې د زده کا نو دې کې به سوچ کې. قرآن چې د زده کا دای مسله به خلقو ته بیانې لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم یتفکرون. دارنګي د دې سورۃ نحل آیات وګورئ تاسو. 64 نمبر آیت 4 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. معنی دے ڈالے گلے پتا بان قرآن لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. بہرحال قرآن کے بس سوچ کے سوچ دفارہ میں ڈالے گلے. دیو جنا سورت سواد یو کم دیرشم آیاتو گورے. دروشتم داو سمنگ دا تائیدات پدی مسئلو بانے آداب بانے رالو یا اصول جدا دی. سورت سواد یو کم دیر شمایت خدا نہایت فیدہ مندی خواہ. کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. ما را لے گلے دے قرآن حازا کتاب انزلناہو. دا قرآن را لے گلے ما دے لرا پیغمبر تا میں پیغمبرہ قرآن راولے گا مبارکون چہ دا خیرنا ڈکلے شوی کتاب دے. قرآن میں را لے گلے دا خیرنا میں ڈکلے دے. مبارک قرآن تکینا چہ دا خیرنا در ڈکی. قرآن تک ناستے دل دا سبب د خیر او د برکت ګرځي ښا. کم خلق چې قرآن سره تعلق ساتي الله به د خیر او د برکت نه ډکی. لیدبروا سلام را لګلو لیدبروا آیاتی چې سوچو کی خلق پایاتونو د قرآن کې دې کې بس سوچ کې دانه دې سترګې پټی کړی او لګیای چې سړي وینو نا لیدبروا آیاتی چې سوچو کی پایاتونو د قرآن کې او دویم ولیتذکر اولو الالباب دې دپاره چې نصیحت والی خاوندان د عقل د دې کتاب نه چې چا کې عقل وي نو چې هغه ته نصیحت قبول کی. دیو جنا د زرکشی کتاب دے تفسیر د قرآن البرهان 3 جلد دے پائی کی اغا ذکر کئی تقرأ قراءت القرآن بلا تدبر. د قرآن لستل بغیر د سوچنا دا مکروه دی. تقرأ قراءت القرآن بلا تدبر مکروه دی. لستل د قرآن خن دی
لوستل د قرآن بے د تدبر نه هون چې چاله ورزي هغه به سوچ سره وي ابا فکر سره قرآن وي پای کې به سوچ کوي چې نو ورزي نو خو به خود لولي نو خو به سورت یاسین ټیکا کړي سارو ماخام چې دکان او باپار کې می خیر راشي نور د یاسین نه غریب خبر نه لري سورت واقعہ ماخام زکوي چې زما کور کې وسعت پیدا شي او فراخي داغه د دین او د آخر سره تعلق نشته خو هغه د خپل خېټه او د وسعت د رزقونو د پاره قرآن استعمالي نه قرآن چې د کمی مسلې د پاره الله را لګلو هغه ان شاء الله را روانه راځو کې چې الله د کم مقصد د پاره قرآن دنیا ته را لګلو دارنګي امام ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې غوږ کې خودل او سوچ کول دا د قرآن د اسباب سره برابر دي د سره قرآن زده کیږي چې سره قرآن ته غوږ دي فهم او سوچ سره غوږ دي یو خاصي آیا سوچ سره هغه غوږ خو دې چې په دې ځان پوهه کم او غوږ نه کې خودل قرآن نه اورېدل سوچ نه کول دا د جهنميانو صفت ده او قرآن کې سوچ کول او په سوچ سره اورېدل دا د جنتیانو صفت ده لکه سورت اعراف یوصل یو کم اتیا نمبر آیات وګورئ یوصل یو کم اتیا سورہ اعراف نہم پارا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ تاکي پیدا کړی ما د جهنم د پاره په خپل علم کې ډېر د جناتو د انسانانو نه الله او ما ډېر خلق جهنم لا پیدا کړي انسانانو کوم دی او جناتو کوم دی دا چې خلق مولا پیدا کړي لهم قلوب لا يفقهون بها چې دا غیر پارا زړه دي سوچ نه کوي پاغه باندې قران کې دا چې خلق مولا پیدا کړي چې زړه مولا ور کړي او پاغه زړه کې سوچ نه کوي زما په دینو زما قران کې ګورا چا قران کې سوچونه کپل سره د جهنم نه پیدا دی الله وي اسمنګ وګورو چې موږ چرته د الله دی کتاب یا د الله د دین سوچ کړي او د شپې د ورځې نه سوچونه زمنګ په سر روان دي په دنیا بسنګ غټما او د بسنګ حاصلوما په کومه طریقه به لګوم په کومه طریقه به ورکوما لهم قلوب لا يفقهون بها دا غیر پاره زونه دي چې ځان نه پوهه کوي پاغه باندې قران کې سوچ نه کوي ولهم اعین لا يبصرون بها او دایره سترګری چې نیویني پاغه باندې قران سترګې مې ول ورکړې پسترګې قران کله ولید نور کتابونه ګوري اوري ویني خدا الله دې کتاب د پاره نه سوچ کوي او نه ویني ولهم اعین لا يبصرون بها دایره سترګې چې نیویني پاغه باندې قران ولهم آذان لا يسمعون بها او دلرا غوګونه دي چې ناوري پاغه باندې قران الله وی جهنم لمه زکه پیدا کړو چې په غوګونو زما کتاب وانه ورید پسترګي زما کتابونه دي او پسړه کې زما کتاب کې سوچونو کو نو جهنم لمه پیدا کړی دي نو حضرت سالم کال 1300 تاج د قران اوریدلو تاج د قران ته کتلو تاج د قران کې سوچ کړو نو اولائکا کلنا او دا درې د فهم سيزونه دي او د فهم نه قیامت کې الله تپوس کېږي د اسبابو ان السماء والبصر والفؤاد كل اولائکا کانانو مسئولا بنی اسرائیل کې براشي بشک غوګونه او سترګې او زړونه د دینه به تپوس کوم سبا قیامت کې چې پتا سو سوري دلیو پتا سو سکتلیو پتا سو باندې سوچ پس سره کړو نن د الله د دین خلق غافل دي ها صرف د دنیا پایش او عشرت کې مس روان دي په غلط عقیدو کې ډوب روان دي اولائکا کلنا بس زه مسکو مسلمان
من مسلمانی سره په موس کې خیره اولائکا کلنام بلو مزل بلکې ډیر خطا اولائکا هم الغافلون دارنګي اوریدل او ځان پوهه کول په قران او په دین دا سبب د جنتیانو دی او نا اوریدل او ځان نه پوهه کول دا سبب د سره د جهنميانو جهنميان چې جهنم تلال شي سورۃ ملک لسم آیات یو کم دیرشمه پارا سورۃ ملک لسم آیات وګورئ هغه به د بل سارمان نه کوي هغه بسوي قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش جهنم کې به وي بیا ورونو جهنم کې بیا دې افسوس کوي چې سبا قیامت کې افسوس کو راشنه افسوس پځې کو کنه چې زما خوس کیږي خنه او جوانې ما خنه او جوانه زنانې ما که بوډېګانې هم زده کیږي که بوډاګانې نه هم زده کیږي ته محنتو کا زکه زده نشو نو وا خوره کنه ځان له اسباب پیدا کا او قرآن چې سوی دا اورا که پوهېږي نه سبب قیامت کې ارمان د دې خبرې خو نه کوي کنه قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کاش کمنګ اورېدلې وې د الله کتاب و سوره خسته کتابو وای سوره خسته په فیمونو راته په لوډونو راته په نیټونو راته په یو اله هم کتلې وې یو اله هم اورېدلې وې لو كنا نسمع او نعقل منګ الحمدلله ټول عالی مهیا کړی دي لوډ سپیکر الاشتا خوا کې سو کوړي خوای د ضرورت نشتا دا اف ام نزدې موري او لری موري کور کې موري بازار کې موري ځان سره موري په بلې موري او ختیز دا غین علاوه بلا چې پاغه لګه خرچه راځي هغه منګلو ګولې دا منګو ځایرا دا چا سره نشي اورې دي نو دا عزت پرې دي جزیرو کې صحراګانو کې خو خرچ غواړي نو دنیا په تعلیمونو خرچه منګه کو د دنیا په سيزونو من خرچه کوي پیکج کې خرچه ده اوس کدا ویزا د بار ملکونو رااله نو بیا من خرچه ته نه ګورو کچې د زوی تعلیم او باغی کې ډیګري ملاوي نو بیا من خرچه ته ګورو نه خو چې د الله د طرف نه علم راغله او جبريل راوله او پیغمبر خودله او د الله د طرف نه او نو په دې من خرچه نه کو یره دوره خرچه به سوق کوي چې منګه په کو نو تاسو په نشي کوله چې نفس د ازدکولو د بارا اوریدلو د بارا واورا نو دیو بیا سبا ارمان کوي قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کومنګ اوریدلې وې د الله کتاب یا موږ ځان پوهه کړې وې د الله په کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير من با جهنم تنور اغلی الله دو سوزولو زل ذکرالو چې موږ دنیا کې دوه کار کړیو یو دا چې موږ قران ته وګنوي خوده او دیم الله موږ کتاب باندې ځانو پوهه کړې راشه الحمدلله او موږ په اسانه طریقه قران خایو موږ قران نه ګرانو خدای استدا سے ګران کو چې پټی کې باندې پويږي خلک ودا ډېر لوی علامه ده کتابونه و پېښکوما خلک شیخ التفسیر دی زم ز چړې مسړیا خو چې خلک د الله کتاب زده کی او په مقصد باندې ځان خبر کی اصل د قران مقصد پیژاندل دي نو باز خلک د خپل شهرتونو د پاره قران دوره ګران کی چیرې ویل کړي خسته قران وای ډېر تفصیل تا ما خو سجده نکړه خو ډېر خسته وای نو څه فایده شو د خسته والی چې تا سجده نکړه نو بیا څه فایده شته شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په زړه رحمتونه ولېږي ډېر خسته طریقې باندې د مخلوق اصلاح کړي وا او ډېر خسته طریقې باندې خلکو ته قرآن ښودلی او په هغه طریقه سوچ قرآن زده کی او خیه نو خسته طریقه ده
و یو طالب راغی د یو درس نه د هغه در ډېر زیات اوږد و ډېر زیات پای کې به تاویلونه او لوی تاویلونه به کول 5 توجیهات به کول. طالب راغی زما خو ساده کاری مختصر ما ته ویډیو فلانی ځای ته تللی وم هلته کې مې درس کړی ډېر تفصیلي و. وایي ما زه ډېره ښه ده که نه تفصیلي ما چې تاسو زده کړي وایي جي ما لیکل کړي دي وایي لیکلو خو تفسیرونو کې شته نو بیا ستا د لیکلو څه ضرورت پاتې شه پړه کې دې څه لیکلي دي په دماغو کې دې څه ایښي دي وایي جي هغه نه یادېږي خو ډېر تفصیل سره ځي نو مال څه فایده شوه بیا نه وروره هغه دی چې زده کړي بیا هغې به 2-3 کاله پس بیا یو کال راغی بسترې راوړه درس ته راغی نو شیخ القرآن الله ډېر لوی لوی فراست ورکړی میلاو شو ما ویله که ولې راځه د فلاني درس نه هغې نه چې ما به نه پېژني هغه الله یو داسې استعداد ورکړی نو جی بس رالم نو ما چې ولې راځه خو لوی تاویلونه کول توجیهات یې کول وی جی هغه نه زده کېده ډېر وخت هم تېر کړ خو سمت زده نه کړه نو مې بیا وی جي ستا شاګردان دي 2-3 دورې د سره وکړي دوره 2 او بیا کلو کې درسونه کوي او موږ د هغې سره ډېر دورې وکړو خو په پته باندې پوه نه شو ما وی زم سکال یو دوره د شیخ سره کومه چې زم کلي کې درس شروع کومه او ما د سړیه زموږ خو ساده کار دی نه هغه ډېر لوی ډونګی و تاسو وګورئ دا یو حرف یو معنی داسې طریقه باندې د هغې معنی دي چې په هغه معنی سره هغه مشکل ځای حل شي په یو ټکي سره داسې ترجمه او داسې زمونږ سرکۍ باباجي د صرف او د نحو لوی امامو ما ته یو ځل تپوس وکړ میجي ته مطالعه نه کې موږ ته یو متول وي مختصر د اړیرو کتابونه صرف نه خو اکثر ما د هغه نه ویلو ما ته وی وی مطالعه پرېږده دا صرف نه خو څو کتابونه لري م کې زه بیا هم جوړولی شم داسې ماته یاد دي نو زه مطالعه څنګه وکړم اول تاریخونو دا کتابونه کتل ماسپښین کې ملاس به او دا به کتل ځکه بوډا کمزوری شوی بیا د شپې وایي دا کتابونه کو څوک دغسې به کېناست کتاب دا داسې به و تا به وي خو هغه به ډېر سادګۍ باندې کتابونه لوستل او صرف په عبارت به لګاو دا ډېر قیل او قلنا سوال یې ترې دی سخت مخالفت وی وایي قاعده زده کول قانون زده کول چې ته په هر کتاب کې په هر ځای کې هغه ویلی شي هغه ته یادي قیل او قلنا خو دې کتاب کې پاتې شو وایي قاعده زده کوي طالبانو قواعد زده کوي قوانین زده کوي نو دا ډېر قیل او قلنا او ډېر تعویلات په دې کې ورته زده کېږي نه زموږ هم ساده کار دی په هغه طریقه او په هغه طریقه زموږ د پنجپیر درس هم دی د موجوده شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهر الحمدلله په لکونو خلق ته فایدې حاصلوي په هغه طریقه چې څوک درس کوي که نارینه کوي او که زنانه کوي فایده به عام وي نو دا قرآن اورېدل او قرآن وزویم چې موږ هم په ساده الفاظو وایو دا واورئ دا زده کوئ الحمدلله ستاسو فایده ده بل سبب داو چې حاضر القلب وي زړه به دې حاضر وي توجه کامل وي اسنه ناس دلته کې او زړه په بازار کې ګرځي ناس دلته کې زړه په منډۍ کې رواني ناس دلته کې او زړه په کوڅو کې رواني نه نه حاضر القلب وي چې دلته هم حاضري او زړه هم حاضري او قرآن د دې لپاره شرط ویلې دی سورۃ قاف آیات نمبر 37 وګورئ سورۃ قاف یو کاف دی او بل قاف دی سورہ قاف لمن کان له قلب شپږشتمه سپارہ سورۃ قاف آیات نمبر دے 39 ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقینا په قرآن کې خامخا عبرت دے
ان فی وګورئ تاسو چک ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب یقینا په قرآن کې خامخا واعظ دې نصیحت دې د پاره دا غچا چې داغه د پاره قلب نزلوي زکاوت وی بندو اول قسم آیاگ دی غغلرا وهو شهید اوی دے متوجه کم جیتا آواز سیزی ہاں نمی سجو کئی نا آواز سی دے خدا گئی ہاں ستاسو دا اسبابو سمسلہ بھئی الفاظ داگر ٹک دے خواہ 57 میں 70 زمان سٹیشن دے بعضو زینو کی 6 راجی 57 میں 6 اور بعضو کی 57 میں 7 راجی دا زمان سٹیشن دے ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب والقى السماء وهو شهید دلته ادریزونه یاد کړي الله وې په دې قران کې واضح د چا د پاره کان له قلب چوي اغا ذهن زلوی ذهن وی زکاوت وی پای کې فهم وی چتو ته خبره کې ډایرک دا ذهن ته خبره تلی او دویم او القسم او وغم دی ستا خبره اوري او دریم وهو شهید اوی دې متوجه متوجی وی حاضر القلب وغهم دی او حاضر وی سره سره هم او ناسومی ګور بیا تاسو څنګه قران زکی اسه نازل ته ماته سر خوځه او زه په بازار کې ګرځي کور کې ګرځي دانه یادې ګرورا لمن کا کزه ماسوي ګنګس ناشتي پوه او چې زه ماسوي تاسو دا ویجنو دا خبره مو سبا کړه تاسو کوم غوړې ښا نو دا د اوریدلو او د حاضر القلب دا وجې دي حاضر بناسته ان شاء الله تو ګورا تبلغ وخت ډېره فایده وکي قرآن دا اصول لی او دا په ډېرو سیزونو کې پکار راځي بل سبب د قرآن د زده کولو د پاره پاکواله شرط ته ظاهری او باطینی دواړه پاکي چې صفا وموي بدن د صفای د جنابت نه د بیودسۍ نه کپڑے د صفای بدن د صفای بہرحال په هر طریقہ مسواک دیواله ټوت پیسٹ استعمال کړي قرآن تناس ته ظاهری صفائی او ظاهری صفائی امام مالک رحمه الله عجزو ته نو کله کله به طالبګری په زمانه کې کو ډیر وخت پاتې شو زکه د سفر پیسې به سره بیانوي نو یو ځل د هغه د پاره خپل مور اډانه اوس پړلا او هغه شاتیر دا اډانی هغه ول خرڅ کو او پټېره او دا هغه پیسې خپل بچی ورکړي چې بچی ادا والا او په دې د سفر د دین لپاره سفر وکا طالب ګره ته پیلار شه حضور سره سنو خدا الله قانون دی چې چا خپل مال او خپل جان د الله په دین قرباني کړی دي نو هغه الله دنیا هم ډیره خبر کړی را بیا ښا چا چې خپل اولاد او خپل ځان او خپل مال په دین باندې قربان کړی دی نو هغه الله دنیا هم خبر کړی دا او یا امام مالک دا سه او چې په قالینونو بناستو او پاغه بداغه درسو امام مالک په درس کې با لولوی جنرالان لولوی کرنلان لولوی بادشاہان ناستو نو بادشاہ په معمولی ځای کینی ا خپل ځان د بارم خزه جوړي نو داغه درس په قالینونو باندې او شاهي دربار کې او خيستا زیب جوړو او خيستا پوزیشن کې باغه درس کې ناشته ده نو یو ځل ښه لمبل ښه نوې صفا جوړې چول سینټ لګول یو ځل د شاګردانو ته پوښتنه کو وی حضرت تر ډېر خسته طریقې باندې قران ته کېنه ناغه قل من حرم زینت الله زینت چا حرام کړي سوره خاسته یو ځای کې ناشته نو خبره
نو خسته کې ناستېدل چې د چا وس کېږي خسته ځای جوړول دا صفایي ده او باطني هم چې ځان به د ګناه نه بچ کې ځکه هغه څوک په قرآن نه پوهېږي چې دا الاتقان کې سیوطي ذکر کړي دي د سیوطي رحمه الله کتاب دی الاتقان پای کې هغه ذکر کوي چې کله یو انسان د دریو کارونو سره پیوس شو نو هغه الله خپل کتاب نزده کوي یو ګناه کبیره کې د ملوث شو ګناه کبیره او دویم دا او لوی ګناه هغه ګناه د شرک وا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نه تپوس شو ایو ذنب اکبر کم یو ګناه لوی ده په ګناونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي انت جعل لله ندا وهو خلقك چې دا الله سره شریک وګرځي او حالان کې تعالی پیدا کړي لوی ګناه دا یا هر لوی ګناه زناګان شوي غلط کارونه شو جواریان شوي حرام خوریان شوي غلاګان شوي او دویم وجه حب الدنیا دنیا سره مینه ساتل دنیا ګټل سمن نو خو دنیا سره با مینه نه ساتي وروړه او دریم د بدعات او نزان بچ کول دا درې سيزونه چې پچا کې راشي هغه ځان نه کړي اسبه وی الفاظ قرآن ها تر مړی پورې به کتب نه تیریږي خلکو کې اثر نه کوي پر کې خپل اثر نه خلکو کې بس اثر وکي د بعض خلو نه قرآن روزي خلکو کې اثر نه کوي هغه تر دې مړی پورې ځکه آی کې یا حب دنیاي یا پای کې ارتکاب د بدعات وي یا پای کې ارتکاب د سوي د ګناي کبیره او د شرکیات وي او چې ادري سيزونه پچا کرالل نو هغه د قران باندې الله نه پویا کوي سيوتي ذکر کړی الله د زمونږ د دنیا سره مینه نه پیدا کوي دنیا ګټل من نو ګټا دکانداری کوا زمینداری کوا باپاری کوا نوکری کوا خشه دې ګټل وګوره په داسې درسونو باندې به لګي په داسې زینو باندې به لګي خو مینه به سره نه ساتي داسې مینه چې د دین نه دی غافل کی مستری قابو نه کیږي درس ته قابو نه کیږي نو بیا په داسې مال او دولت په دنیا څخه پکار دی بیا هدي وجنا د زنونی مصری قول له هغه ذکر کوي اب الله ایکرما اب الله ایکرما قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن زنونی مصری د امام شافعی رحم الله استاد هغه وی اب الله ایکرما قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن انکار کړی دی الله چې د باطل پرستو پزله کې الله ملغلره د قرآن نه چي اب الله ایکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن نو قرآن ملغلره حکمتونه الله د غلطو خلکو په لکه نه چي دا یو ملغلره دا یو صاف کتاب دی دا الله د پاکو زړونو کې چي لا یمسو الا المطهرون ظاهری صفائی قرآن بن راخلی قرآن ته بن نزدیکیږي مگر پاک خلق موحدان پاک وي توحید والوي د جنابت نه پاک وي د بيودسۍ نه پاک وي غلاظت نه پاک وي پوه ها په دې باندې کله باز داسې خلق شتا هغه نه خپل اوریدلی وي زما ټیک د قرآن ته مې قابو نه کیږي وي چې قرآن رالم بس بیا مال الټی راځي دا الله کله خپل کتاب ته پریدي دا خدا الله فضل او احسان چې موږ کتاب ته پری خو یو او زمونږ جوړ او مینو محبت دې سره پیدا کړي خلکو دوه روزګار چې ته ویلس 500 په دې تیرې دې کې تعالی سو تر خاطر کې خلکو ډیر زیاتې دي انتها نشته وې سوره سو خو وې مې دې سره شوم ویلې دا ډیر به انتها دې دوه ثوابونه دي چې الله رضا شي
نو په یو ټکی لس نیکی دي کنه په یو حرف باندې اس کې څو حروف دي از حمزه او زال شل نیکی دي دسه بس بیا ذا بیا تفسیر سره بیا معنی سره نو الله غیر متناهی نه ورکي دله 550 روپۍ ښکاری خو ثوابونه وتا د دې څه قدر نشته نو دا حالت یعنی د قران سره وخت لګول قران باندې وخت لګول دا خلکو ته عبث کاری او چې چاته بیا وخه نو هغه بیا عبث کی الکه دا خو بیش قیمته خزانه وا دا ولې ځای کې په معمولی سيزونو باندې معمولی شی دا نو دا ډیر بهترین خزانه وا او بهترین خلکو دیلا بهترین مقامات ورکړي دي دیو جنا سادی یو خوچه بی قیمت شی دی بی قیمت خلق الله سلور شي کنه قیمتي شی او دی بی قیمت خلق الله سلور شي ناغه سو ګرځي نو قیمت یوسف علی السلام قیمتي انسانو خود بی قیمت خلق الله سلور غلې ناغه سو ګرځي دا قیمتي کې بی قیمته قیمت اور سره نو و د دې جماعت د قران والو دا خلق دا ډېر قیمتي خلق دی چې دا کم خلو نه خیر قران او توحید خوريږي دا معمولی خلکو دا ډېر قیمتي خلکو ته خیر دی خلو نه رسیږي خود بی قیمت خلکو لا سول ورشي نه بی قیمت کی ځکه سادی سے وای کنه سادیا شیرازیا پنده مده بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زند استاد را او سادی وی پنمور کوا کمکلتا پنمور کوا بے ادب ولا ولی کاغ کلا کامل شو نو لمبے بدخ پل استاد پا گریوان کلا سچی پاغ بٹا کی کئی پمنګم نه ټکه کوي دیجه کی درسونو کې ما سره پاتې شي او ټکه پمنګا کوي منګو خیر دې سادي سپډر مخ کې ویلي سادیا شیرازیا پنده مده بذات را بذات چون کا مل شود گردن زند استاد را و زمانه قران وای هغه قران نه ورځي مړه زبردست په کې مشکلات ته ویم چې دا څه پرې دا څه ویم منګو ډیره خدا مو هوایو زمنګ داسې استادان چې ما د چانه قران ذکر صرف دو یا د دریو کساو نمازا چې نه قران نه ذکر او حق قدر می کړي اوسم کوم الحمدلله ازما د قران د سر تاجونه دي سادیا شیرازیا پنده مده بدذات را بدذات چون نو هغه بدذات به عالم بیا ان بیا استاد ګوري اغه بیا مشر ګوري اغه بیا عالم ګوري مولانا روم خوي هغه از خدا خواهی توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب ودا لانا دو توفیق سوال کو د ادب چې الله مال سره کی توفیق په ادب را کی ما کې ادب پیدا کا ځکه چې کوم انسان بے ادب شي نو هغه د علم او د فضل د خپل رب نه سو ګرځي محروم ګرځي هغه د خلینا الله خیر نالي ټیک دا چرچا پرچا به ای ریاکاری کې مشمخ کې لاړ شي واخت لاړ شي او تباہ او برباد شي نه د خلکو دوم دام پس باندې د خلکو شو شرابي پس باندې او د خلکو چرچا او د پلاني چرچا او د عمل چرچې ملچې دار وخت د چای دی لولو مناطقو په دې ملک د شیخ القرآن نور الله مرقده په زمانہ کې چرچې وینن داغه سګنمونه نالي پیجنینا او د شیخ القرآن رحم الله پس د مرګ چرچا ده پس د مرګ داغه درسونه دي بیګ روان دي سپینو بدی او خلق په فائدې حاصلې درسونه خلق کورونو ته بوزي دا کورونو ته روان نه دي دا زمونږ د فیمونه نټونه دا سپینو بدی خلق په فائدې حاصلې سورۃ رات کې دې مثال خې نو دا یو سو اسباب دا د فهم د قرآن د پانیا ضروری یو اخلاص نیت وقت خودل سوچ کول تدبر کول او ځان کی پاکی را وستل ظاهری باطنی دارنګي حاضر القلب موجود متوجه بناسته او ځان کی با بے ادبی نه راولې
ولې چې کوم استاد نه قرآن زده کې اول سوچ وکړه چې د ده خو زه چېرته رانه بې ادبي ونشي بیا نه زده کوم. ځکه امام غزالی رحمه الله شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله خپل کتاب ضیاء النور کې لیکلي اصول سنت کې چې د هر چا نه به قرآن هم نه زده کې، د هر چا د خولې نه به قرآن هم نه اورې. امام غزالی رحمه الله له چا وي چې د فلاني نه قرآن ډېر ښایسته تلاوت کوي هغه زه نه اورم. وایي ولې؟ وایي هغه دی مبتدي او هسې نه چې د قرآن د وجې نه زما د هغه په زړه کې څه پیدا شي؟ قدر پیدا شي. او د مبتدي په باره کې حضرت ویلي دي کل بدعة ذلیل من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الاسلام. چا چې د مبتدي قدر وکړو د دین په ننولو باندې کوشش وکړو نو اخوا راځي او کني کوم دی خوا ما دغه نه قرآن اورېدلی استاد به مي نو زه د هر چا نه قرآن اورم و زما مخکې قرآن مه وایه. دا د هغې کار و ځکه هغې الله پاک ساتلي و د هغې ذهنونو کې الله دا څیزونه پیدا کړي وو. دا الله د زموږ ذهنونه صفا کړي د قرآن دپاره. اوس چې دا آداب دې زده کړه دا آداب په تا کې رالل نو اوس د قرآن په لوستلو باندې تا ته یو څو څیزونه میلاویږي. هغه زه ویم یو څو څیزونه میلاویږي. یو قرآن سره وعظ میلاویږي، نصیحت میلاویږي چې دا اسباب د زده کړه که نه مخکې تیر شو. توجه سره ناسته، تدبر سره ناسته، حاضر القلب غوږم دی پاکه مې ادب هم در پکې نو اوس به تا ته د الله د طرف نه واز میلاویږي. اوس واز ته غوږ کې د واز دا قرآن د واز کتاب دی. سورت یونس 59 آیات وګورئ. 11 پارا سورہ یونس. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. اے خلقو پتا کې راغلے تاسو ته واعظ او نصیحت راغلے من ربکم د طرفا د رب تاسو نه. دارنګي واعظ او نصیحت راغلے ډیرو ځایونو کې قرآن ذکر کوي. یو ما تاسو ته دا وښوده بقره 201 کې مرازي 231. کله کله زه صرف اکتفا په آیاتونو باندې کوم یو دوروالو نور آیاتونه تاسو ته وښیم ځان له بیا راړوئ. نو یو دا ابن عطیه ذکر کړي محرر الوجیز کې داغه تفسیر دی 19 جلد هغه ذکر کوي چې دا قرآن کریم دا الله د طرف نه انسانانو ته واعظ او نصیحت دی. اے دا قرآن واعظ دی دا نصیحت دی. پلان نصیحت کوي که نه کوي؟ بچی ته مو نصیحت کوي که نه کوي؟ نو زمونږ ته د الله د طرف نه نصیحت دا کتاب دی. ابن عطیه وایي موعظة من ربکم. دویم قرآن سبب د نیغې لارې دی. په قرآن دې زده که الله به ته نیغه لار وښیي. سورت انعام 126 آیات وګورئ. 126 آیت دی. اتم پارا وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا. دا قرآن کریم رب لار در رب ستا دا نیغا. دا قرآن زده کول دا ستا رب تا نیغا لار دا تلی پدے با اللہ تا رسیگے پدے با جنت تا رسیگے. وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا. 153 آیات دی انعام وګورئ. 153 وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. او دا قرآن کریم دا نیغه لار دا الله وی ما تا پرار سیدو نیغه لار دا. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ.
دا قرآن کریم لار زمادنی غاد دی پس روان شئی فتبعو دی پس روان شئی دانی غلارو نسا ایک اللہ ترسید الغوارے نو دانی غلارو نسا کالا تا د نزدېکت لار غواړې نو قرآن زده کا سورت علق کې راځي کنه اے دا قرآن سبب د نزدېکت دی الله تا سبب د تلو دی د نیغه الله تا اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم دوزلو وی کنه اقرا اولولا اقرا اولولا نو پاخر کې وی وقت ترب ماتب نزدیشه الله وی د نزدېکت لار د زما قرآن درار سیدولو نی غلار د زما قرآن د نزدېکت هم دا او د الله ته در سیدو هم دا قرآن داسې کتاب دی په الله ته برسېږي د قرآن په وجه قرآن سبب د رحمتونو هم دی که رحمتونه غواړې نو قرآن زده کا چې په ما د رحمت وي زما په کور د رحمت وي نو قرآن زده کا سورت اعراف هم وختي راړولې 204 آیات وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا چلوستل شي قرآن نو وکه د قرآن تا او چپ شي لعلکم ترحمون خامخا پتا سبا رحم وکړي شي خامخا پتا سبا رحم وکړي شي د سورته عنکبوت یوشتمه پاره لومبه مخده 21 پاروا لومبه مخده آیات نمبر 50 51 نمبر آیت دے اللہ سوئے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم اولم یکفہم آکافی نے دے خلقو دا پارا دا خبرہ چمنگا رالے گلے پتابان قرآن یتلا علیہم چلستیشی دا قرآن پدے خلقو ولی قرآن کافی دے چې په دې خلکو لسته شي ولی قرآن کافی دے اے د ټولو سيزونو نه قرآن کافی دے د خلکو د پاره مال قرآن کافی نه دے وای کنه مال کافیه کافی ده مال فلانے کتاب کافی دے او الله وی اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم و سالم کال کی دی کافی اولستا سالم کال کی دی کتابون اولسل دغه دل کافی دی اراشه چټیانی دی اسه تیریږي نو په دې چټیانو کې د قرآن کافی دی ول قرآن کافی دی ان فی ذلک لرحمتا وذکرى لقوم یؤمنون ذکر د قرآن کې خامخا لا میروله لرحمه خامخا د رحمت دی وذکرى لقوم یؤمنون اللہ ان فی ذلک لذکرى ان فی ذلک لرحمہ وبدیک رحمت دے وبدیک وعظ و نصیحت دے ماشاءاللہ سخیست کتاب در رحمتونو ڈک اللہ را لے گلے سورت یونس گورئی سورت یونس او 50 آیات ورسه وګوره حافظ صاحب او 50 آیات د سورې یونس یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الله اکبر ان فی ذلک لرحمه ورحمت للمؤمنین وقرآن رحمت دے واہ سرحمت کتاب دے گورا قلوی ان فی ذالک لرحمہ وہدن ورحمہ للمؤمنین لعلکم ترحمون
رحم دربانی کیږي چې قرآن دې زده که راشه قرآن ته چې په قرآن دې الله رحمتونه ډکې و رحمتونو کتاب دې که بل ځای کې وي بل کتاب ته ناستې نو رحمت نه میلاویږي چې نفس قرآن ته کېناستې دي نو رحمتونو در باندې شروع شو ان فی ذلک لرحمه لامې پې راوړی دی و د رحمتونو کتاب نه خلک تیښته کوي مړه څه دي پلانې ځای کې قانون چې وي وایو پلانې ځای کې د قرآن درس هم دی کتابونه هم دي و موږ درس نه شو رسولی نو کتابونه به اوس رسو پوه شوې دارنګې قرآن کریم سبب د خوشحالۍ هم ګرځي قرآن سبب د خوشحالۍ دی دې سره انسان خوشحالیږي واقعي خبره سکون او خوشحالي دې سره میلاویږي انسان ته اته پنځوستم آیات د دغه سورت یونس وګورئ قل بفضل الله وبرحمته بیا وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا اے بیمار سره جوړئ خفه سره خوشحاله قرآن ته چې کېناستې دی که نه غمونه دي غمونو سره قرآن ته کېنه ټول غمونه به درنه هیر شي یو د قرآن غم به در سره شي او د قرآن خو غم دی بیا که نه فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون فبذلک ګوره مفعول مقدم کرے پکار سنگو فلیفرحوا بذالک خو مفعول مکه کرے دے لکه ایاک نعبدو کا پکارو نو فلیفرحوا بذالک فبذالک فلیفرحوا پدې خوشحالی کورورا زما پر رحمت باندې خوشحالی کوا هو خیر مما یجمعون خوشحالی پدې پکارو ها ٹھیک ده نورم د خوشحالی لارشتا حکم خوشحالی چې په قرآن سره راځي کم خوشحالی چې په دین سره راځي خدای گواه دی کدا په نورو سيزونو باندې راځي دا په مال نه راځي دا په دولت نه راځي دا په عہدہ نه راځي دا په جیداد نه راځي لولو بنگلو کې بناستې لده پریشان دي چې دا غځای نه پاسې نو بیا سوچونه کې پوه نه ډېر خوشحالي دارنګ قرآن کریم سبب د مینې او د محبت هم دی دې سره داسې مینه راځي چې داسې مینه هغه د بل څه نه وي سورت انعام وګورئ تاسو قرآن سبب د مینې دی او سبب د محبت ته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الله وی تاسو دشمنان د یو بل زمان نعمت یاد کړئ چې د یو بل دشمنان وای ناغه دشمنی ما تاسو په سبا درکړه آل عمران سلورما پارا آیات نمبر 103 نمبر آیت وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو چکڑے پتاسو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کلا چوئی تاسو دشمنان دا یوبل دو دنیا دا وجنا دا یوبل صدا دشمنی وا آغا دشمنی اللہ را وسیدہ پا دوستی بدل اکڑا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نُمِنِ وَاچُولَبْ مَا بَيْن دُزْلُونُ اسْتَاسُو کے آغا مینہ پسر آگلوا دا دی کتاب پا وجبان دے دا دی قرآن پا وجبان دے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا رونو رونے کڑے رونو رونو شو دا حبش نرالل دا کوفی نرالل دا رومو د فارس نرالل چې د یو بل پخوا په پوله پټي به نه تېرېدل د یو مل په پوله او د یو مل په حالاتو به ځان نه پوهه کاوه او دغه ملکونو دشمنانو د یو بل نرالل په یو ځای به ناستو هغه دشمني الله په څه بدله کړه په دوستۍ دا چا بدله کړه
دا مال بدل کړه نه مال نو بدل کړي سورتی انفال وګورئ تاسو الته وې تفصیل کوي کتا پیغمبر ډېر ما الله ګولې وې نو دا مینه بتا نو واچولې درش پتایا د سورته انفال وګورئ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ مِنَ وَاچول الله د زړونو ترمنځ د خلکو لو انفقت ما فی الارض جميعا پیغمبر آکتا خرچ کړي وي دا هغه مالونو چې پزمکه کې دي ټول مالونه تا خرچ کړي وي او د خلکو زونه کې مینا را وسته نو ما الفت بین قلوبهم مینا بنوا چولتا په ما بین د زړونو دای کې په مال مینا ناراضي ادا لوی سیاسي تنظیمونه چي دي مالونو باندې د یو بل رضا دي خو هغه سه عہده ول ملاو نشي هغه سه وزارتونو ول ملاو نشي هغه سه شورتونو ول ملاو نشي نو پارټي بدل کی کمی نوې نو ولې بدلولا خداغه مینه داغه سیس روا هغه شی ملاو نشي نو هغه سیس پرې پیغمبر چتا کم من صحابه تور کړدا نو دا پمان نه ملاوي دا ولکن الله الف بینهم لیکن الله من واچولا پمه اندرونو د خلکو کې وګورا الله من اچولوا په سبب د قران باندې په سبب د دین اسلام باندې تا په مال د امینه نشوا چولې اوسم چې چاته قران وغه چات دینو خې نو دا غزړه کې ستا قدر وي ارسم نا کارونه وشي خبر راشي وینه دا زما استاد دی دما ته عقیده خودلوا دما ته قران خودلې زما ته قران زده شوی رزده کی ول خلاف او د پیسو هغه منی اغزي او راضي نن یو سره او سبب بل سره بیا دا سیمینا دا ش الفت الله داغه ګوره چې د پلار د بچی د مور هغه مینه بیانې کومه مینه چې الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو له سور کړو مال خو نو ور کړل دولت هو غنیمتونه هغه به وګټل هغه به ول ور کړل خو هغه مینه چې هغه له د قران ور کړی و د دیني ور کړی و نو هغه دغه نه کله جدا کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې غش راځي غش لګي ایو صحابی مخکی کم صحابی دی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ او نبی علیہ السلام رأیت ید طلحہ شلا ما د طلحہ رضی اللہ عنہ لا شل دلیو خو بیام او یا گزار لگی دلیو او بیام ځان مخکی هم آبانی او زبی رسو کولم چې زما پیغمبرونه لگی ولی قرآن او دین دا مینه داسې یو شعر رخا او نن سبا خو الله دې موږ معاف کړو دا مینا اصل کې دا غلطه کوزه شوی نه منګه او زمنګ د جماعت علما مشران استادان خدای گواهه کدا ټول دنیا یو خواشي خو منګه هغه کله بدلو آی پس زمنګ د خپل کله بدو خېږي خبرې وکړي ځکه قران توحید عقیده ایمان دا غزنه ملاو شو دا غي موږ څنګه به کني کوشش وکړو خو نه اهلي چې وختي ما وي دا رنګ دا مینا آغا دا غي پزنونو کې الله د قران په وجه راوستوا دا رنګ قران سبب د نعمتونو مګرځي چا چې قران ذکرونو دنیام نعمتونه اخرم نعمتونه دنیا کې الله نعمتونه ورکړي سورته آل عمران تاسو کته دا وذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت د الله چې کړه پتا سو هغه نعمت داده کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها یو تاسو دشمنی په دوستۍ بدل کړه فالف بین قلوبکم او دیم تاسو د جهنم دو نخلاص وی جنت ته بوتلې دا مینه پسره غلوا دا خلاصه د جهنم نه پسر راغلو تو قران دا یو لوی نعمت نشو قران ته نعمت ویلې دا رنګي سورته مائده وګوره سورته مائده 15 آیات د سورته مائده وګوره
ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. کچرتا علی کتابو منلې وې دا قرآن او ځانې بچ کړې وې د ګناه او د شرک نه نو لکفرنا عنهم سیئاتهم موږ به د دوی نه مصائب د دنیا لرې کړي. نن خو حق پرستو لوی مصیبتونه ملاویږي، الزامات پې لګي، مصائب رسیږي. اصل کې د سیئات نه مراد ذلت او فقر. الله وې د فقر نه به بچ کم، د ذلتونو نه به بچ کما او د جنتونو ته دننه کما. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا دا د دنیا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. کده خلقو جاری کړي په ځانا کتاب چړاله غلې شوی دی دا د الله د طرف نه. الله وې کده خلقو زما کتاب په ځان منلې وې قرآن نو دا مې سره لوزو چې لاکلوا من فوقهم خوراک بکړو د برنا بسنګ خوراک تروړې براتلې د برنا غنمو چینی او جوار براتل د برنا راغورځي چې دا څه شوی دي وګو پیاز براتل د برنا لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دلاندې او د بار وې لاندې او د باندې دی الله مور لرا. خلک وایي کنه چاته دعا کوي وی الله دی ها لاندې باندې بچیا پګړه باندې مور لرا. لاندې باندې معنا لا اکلوا باندې ومن تحت ارجلهم لاندې برنا بادشاہان لوی لوی افسران نوکران او دخکتنا بچی او شاگردان شاگردانوانو اوجی والا اوخرا اس کا برنا. امام رازی رحمہ اللہ اول طالب العلم عالم شو اللہ غلق علم نصیب کرو چې علم غله ملاو شو هغه کتاب لیکه تفسیر د قران کریم داغه سره دوره پیسې نه وي چې ځان له پیسې غسوي قلم او کاغذ علماء او طلباء سره سي خو چې به الله ور کوي نو سمې ور کوي بیا او چې چا صبر کړي او څوک پاتې شي هغه وي کتاب اخیر کی لیکي ما چې کتاب ختم او نو مال الله دوره مال او دولت راک چې زمانه به سلطان ارسلان بادشاہانو په قرض کې مال اغسته دا دوره مال د کم نه ملاو شو زکاتونه د خلکو اغسته اوس خاتونه اغسته مړي به خرڅول کفنونه به ته اغستل نه مالدار شاګردانیو معتبر شاګردانیو چا د جواهراتو کار کاو چا د ملغلونو کار کاو چا د سونی چا نوکری نو چاغی بکله د خپل استاد سره راتلل هغه به مخکې نه خپل هدیه پیش کړه د خپل وس مناسب چا د جواهراتو چا د سونی چا د یو شو چا د بل شي خرچه دوره ونه او هغه نه الله هغه دوره مال ورکړ بیا پوه دې زمانه کې خو بتاو دور کې خدای شته اول چې غریب وجود دوا کا چې دواګانې ورته ورکړي الله ول مال ورکړي نو بیا وایي یاره بس پرې مړ مولیان په مال نو سکي واته په مال نو سکي چې بار ملته منډه والے دا کور لګو دا علاقه کې لګو ها لګه به خو لا کړ ته خو ډېر د پاسه منډه وي اول ته دې نو بیا د ارس بیا یې بیا دا حالت نه نه دا الله فضل و احسان نو دا سبب د نعمتونو ګرځي لاکلوا من فوقهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم یا برنا بارانونه ټیم په ټیم اوریږي او لاندې نه زمکو کې الله خیر او برکت واچي خپل معنی بهرحال سبب د نعمتونو الله قران ګرځولې رخه پدې الله سبب د نعمت هم دے او سبب د فراخو او د رزقونو هم دے
قرآن سبب د ډیرو رزقونو د فراخو الله ګرځي. لکه سورته جن ګورئ تاسو 14 آیات وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا 14 آیات یو کم دیر شم پارا سورہ جن وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. آیاتونه راړو خیر اسم کم دي سره چې ګوتې مدد شي او ما ته مو ګورئ وا کله خو زه راړم کله زه نه راړم. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. الله وی که زما خوښه شوې او دا خلک لږ په توحید او په دین اسلام باندې لږ پاتې شوي وي نو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. که دا خلک لږ پاتې شوي استقامت قبول کړی وي نو الله وی ما بدل ډېر خیرونه ورکړي خو اوړي کنه. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ که په لاره د دین باندې په لاره د قرآن باندې په لاره د توحید او دین اسلام باندې مضبوط پاتې شوي استقامت حاصل کړی وي لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لَأَرْزَقْنَاهُم ما باغې له ډېر پرېمانه رزق ورکړی وي. الله دې پرېمانه رزق موږ ته نصیب کړي چې ښه لنګر چلېږي خو پروګرام یا لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. دارنګه سورۃ اعراف 96 نمبر آیات وګورئ. نهم پارا سورۃ اعراف وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ نهم پارا سورۃ اعراف 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کچرته یقینا کولو والا ایمان راوړی وي واتقوا ځان یې بچ کړی وي د ګناه نه لفتحنا علیهم موږ به خامخا پرانیستي وي په دوی باندې خیرونه د پړه او د ښکته نه ولکن کذبوا لیکن د تکذیب کو زما په نعمتونو باندې په توحید او په قرآن باندې نو فاخذناهم بما كانوا ماونی ول بیا الله وی بیا نسما بیا ته ار سوالما لپنګ پرېدم بیا زاریان کوي یا الله نو فاخذناهم بما كانوا يكسبون. سورۃ الطلاق 3 آیات وګورئ تاسو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سورۃ الطلاق 28 پارا آیات نمبر 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. او سوچ یریږي د الله نه وبګرځي الله داغه د پاره خلاصې د هر مصیبت نه ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق ورکي رزق به ورکي هغه لاره داسې زینا چې دو په خیال او ګمانم نه ويرزقه من حيث لا يحتسب. ګوره چې کله د لسیز ملاو شو خوراک ملاو شو حاجت دی پورا شو د یو زینستا خیال او ګمانم نو ډېر شکریا ادا کوا او د آیات په مستاق باندې زر عالم یا الله دې لوی سان درا سره کو سما خود دې طرف ته خیالم نو سوچ مم نو ګمان مم نو الله ویری دي تا چو يرزقه من حيث لا يحتسب. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. چاچ ځان وسپاره په الله نو د الله کافی دی غد پاره الله کافی دی. ګوره حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. باج خلق سکے وای کزم صحیح کار وکما صحیح بیان وکما نو بیا به زما آمدنی خراب شي
بیا به ما خلق تقریر او بیان له نه بوزي که صحیح بیان کوما داسې بیان کوم چې د خلکو صفتونه کوم خلک خوشحالوما بیا به ما خلق بیان او تقریر له خطابت ته نه بوزي بعضې وایي که صحیح بیان کوما نو بیا به مې د امامت نه خلکو شړي که صحیح بیان کوما نو بیا به مې د مدرسې نه اوښکي که صحیح بیان کوما نو بیا به سبا خلق مالا اوټ نه راکوي که صحیح بیان کوما نو بیا به سبا مالا مدرسین راکوي بیا مې آمدن یا ما ملکی که صحیح بیان کوم دغه ځای کې به ما ملکی خلق به راته کښېني پیغمبر پاک وایي مرو بالمعروف وانهوا عن المنکر فإن الأمر بالمعروف ونهي عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا اے حکم د دین کوا مخلوق تا خلق قرآن و سنت ترا بلا خلق د شرکیات و د بدعات نه منع کوا دا دواړه کارونه د انسان رزق نه کموي سوا کوي شرک په وجہ د بی دینۍ په وجہ رزق د انسان کمیږي مقتا او د توحید په بیانولو باندې دا موایا چې زه صحیح بیانو کما زما رزق به کم شي ما بخلق ملکینو لا یقرب اجلا لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا حدیث کے راضی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا کہ یو سړی توکل پورا پالا توکل کو چې زما پالا توکل لے زالا پیدا کړي ما زما رزق د الله سره موجود دی مال به اغرا کوي توکل کا پورا نو الله وی دا سه رزق به تعالی درکو ما لکه څنګه چې بڑا په هوا کې مرغانو تور کوما تغدو خماسا وتروح بطانا چې پاسیږي سار اوږې ګېډې او ماښام راځي مړې ګېډې په مخو کو په پنجو کې بچولم ځان لا راغستې جالو کې هغې ته کېدي چې دا وخورئ دا کار دی دا مو وایه چې زه به نار پاتې شمه زه به اوږې پاتې شمه وګوره هر یو سیز الله وی زستا حاجت پورا کوما اے چې د انسان حاجت پورا کنه پیسو باندې سکے په دولتونو باندې سکے چې انسان کله ضرورت راشي حاجت پورا کړي خوراک ټیم راشي نو خوراک درکړي چې د چیو ټیم راشي نو چه درکړي چې د کپلو ټیم راشي نو کپلې درکړي کله پیزار ټیم راشي نو پیزار درکړي کله بیماری ضرورت راشي نو علاج درکړي دوائی ملاویگی اوبه ملاویگی نو بیا سکے پیسو باندې په دولتونو باندې الله دې زمنګا د قرآن سره مینه نصیب کی دا د قرآن د پاره ماس اسباب او سوج بیان کړي چې په دې وجو باندې اسباب ترسیږي او چې اسباب د زده کړه نو ان شاء الله په دې با تا ته قرآن ملاو شي نن منګه د دې بیانو کو چې قرآن کریم د زده کولو د پاره دا غینه مخکې تدبر اوریدل سوچ کولو غوږ کېښودلو توجه کامله ظاهري باطني صفائی حاضر القلب او تدبر کول دا موږ بیان وکړو او دا غینه پس بیا منګه اسباب او ذکر کړو قرآن کریم شپږ چې دا قرآن چې زده کې مینه به دې راځي محبت به د الله سره راځي دشمنی به دې ختمیږي رزق به دې سیوا کیږي ګوره اعلان نداره یو سړی د دین سره ټچ نه دی د هغه د دنیا حالت وګوره کم یو انسان چې د الله د دین سره پیوست دی خو په اخلاص بعضو خوده سری حافظان قاریان پنځه دی شپږ دی اوزه ټیکی نیولي یو ځای نه غر بل ځای نه سکوټر باندې غر بل ځای نه غر هغه مقصد دنیا د پاره هغه نه یادو
چې د الله د رضا دپاره یو انسان د الله د دین او د الله د کتاب سره پیوست دی د هغه د دنیا حالت هم وګوره هغه الله د دنیا حال بدلی یا د قرآن وادي دي خو چې د هغه حالت بدل نشه نو وایه چې د هغه مقصد بیا د دنیا دی دنیا حالت هم بدلی خوراک ته ګوره اسکاک ته ګوره پوشاک ته ګوره خوشحالۍ ته ګوره زندګۍ ته ګوره په دین باندې به خوشحاله او چې نه سنه مړه موږ د څوک سره راکړي پرې د سړي هر څه پاتې موږ د خلکو څه نوکران خو نه یو نه موږ د الله نوکران یو موږ د الله غلامان یو موږ ته د الله د طرف نه حکم دی چې ارسوئ زما کتاب بلغو ارسوئ پیغمبر پاک وایي بلغو عني ولو آیا اگر که یو آیات نه وي نو موږ به انشاءالله دا شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته قرآن کریم آیاتونه دا به انشاءالله موږ حرفا رسو خلکو ته او ورسره انشاءالله د احادیثو د پیغمبر پاک هم خدمت کو الله دې موږ ته توفیق راکړي او نور اصول به سبا نه خیر موږ شروع کوو سبا به کې خیر انشاءالله موږ د قرآن کریم تعریف د قرآن تعریف سره د قرآن اسماء سره او موضوع د قرآن سره او حکمت د الله قرآن د سره پر راغلو دا به سبا خیر بیا موږ انشاءالله وایو نن صرف موږ آداب د قرآن کریم او څه اسباب موږ بیان کړه چې د قرآن په زده کولو باندې انسان ته دا داسې څیزونه میلاویږي چې د انسان شوق پیدا شي د انسان مینه پیدا شي د الله د کتاب سره یو ماشوم مصری خانه کې داخله مصری سے راولې ستا پړ کې بسې او هغه ماشوم لبسک دی ماشوم بوزم چې الته بچل زکی نګاړو مارو سبا به له دکان واچوم ډېره پیسه به ګټي بچیا سبا به ډېر لوی ډرایور به مصری به او ډېرې پیسې به ګټي خلک وایي که نه وایي د هغه مقصد دا یې که نه د هغه راوستونکي او چې څوک یې زده کوي د هغه موږ وایو چې قرآن زده کوي د الله کتاب زده کوي د خپلو ځانونو اصلاح هم وکوي او په دې به انشاءالله موږ د خپلو کورنو د خپلو خلکو اصلاح هم کوو چې زموږ دنیا هم په دې ښایسته شي او زموږ آخر زندګي هم په الله په دې ښایسته کړي او د قبر زندګي به هم الله زموږ ښایسته کړي زموږ مقصد دا دی او د خلکو مقصد دنیایي الله دې زموږ دنیایي اغراض څیزونه د دین دپاره نه پیدا کړي زموږ په ژوند کې چې موږ دین دې دپاره ښیو لکه څنګه چې دا نور ځونه خلک ښیي موږ صرف د الله د رضا دپاره وښیو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الله موږ دا درس شروع کو موږ لا توفیق راکړي چې موږ په صحیح طریقه باندې اختتام ته ورسو الله په دې کې داسې رکاوټ موږ نه مه پیدا کوه زموږ د ملګرو لا طلباو لا ما زنانو لا چې څوک موږ سره دا درسونه اوري پیوست دي موږ سره په هره طریقه الله رکاوټ مه جوړوه زموږ او د هغې دپاره زموږ نه پرې د قرآن درسونه پاتې نشي الله چې کوم بیماران دي زموږ کورونو کې زموږ دوستان دي بعضې لکه د تانو ډیرۍ د تانو بوډا بابا یا د هغې نور کم کسان بیماران دي کورونو کې دعاګانې غوښتي دي یا زموږ د درس ملګری او پروسه کال او زه هغه ویلو چې زه څو پورې ژوندی یم زه به ستا درس کې شاملېږم ګلزار حاجي صاحب بیمار دی اسپتال کې دعا وکړي چې الله هغه له شفا ورکړي نور کوم بیماران دي زمونږ ملګري دي نارینه دي زنانه دي او زمونږ د درسونو سره پیوست دي زمونږ درسونه مخکې شاملو اوس شاملېدو والو خو د بیمارو په وجه هغې ته تکالیف راغلي دي اسپتالونو کې دي کورونو کې الله تعالی صحتونه ورکړي چې کم زمونږ د درس ملګري هغه د دنیا نه تللي دي الله د هغې هغه مقام ښایسته کړي الله قبرونه ډک کړي د رحمتونو نه او الله موږ سره په دې درسونو کې څه پیدا کړي کم خلک چې موږ سره په دې درس کې پیوست دي هر قسمه قرباني موږ سره کوي جانی او مالی زموږ د شاګردانو سره موږ سره یا الله تعالی دې پوره عوضونه ورکړي دنیا هم او د آخر هم چې کوم طلبا دې ځای راغلي دي یا راځي نورم یا الله هغې ذهنونه بهره ورکړي څوک چې اوري هم په کورونو کې په نورو ځایونو کې اوري الله تا هغې له د هغې عوضونه ورکړي
او پزړونو کې هغه دا قران اردن نه کې او توفیق لور کې منګه او ټولو هغه له د عمل کولو زمونږ والدین بیمار دعا او تو کې نور زمونږ ماشومان بیماران دي زخپلم بیمار مکسر دعا او کې چې الله موږ له صحتونه راکړي او زمونږ شیخ القرآن هغه اهلیه رحمه الله ډېر مهنت کړو او زمونږ شیخ الحدیث چې هغه د دنیا نتیری الله هغه مقامات له خسته کې دا غي استادان دا غي ملګری دا غي شاګردان لولو علما شهیدان شوی دي د دنیا نه تیری دي نارینا زنانا سور مسلمانان موحدین الله دا غي هغه مقامات خسته کې چې کم ژوندۍ دي زمنګ شیخ موجوده زمنګ امیر زمنګ مرکزی زمنګ مرکز امیر او زمنګ مرکز الله همیشه آباد لري په دین باندې الله نو چې څوک د دین درسونه کوي د قران کریم درسونه کوي او الله د هر یو همت کې په هر طریقه د دین کار کوي الله د دین کار هغه ته آسان کوي او چې کم زمونږ ملګری دي جیلونو کې الله بے ګناه د جیلونو نه اخلاص کوي چاته څه قسم مشکلات دي الله په هر ځای کې دي په د کافرو په پنجو کې دي الله د کافرو د پنج نه اخلاص کوي د مصیبتونو نه اخلاص کوي الله چاته څه قسم مسائل دي مشکلات دي الله موږ د ټولو مشکلات او مصیبتونو نه اخلاص کوي الله موږ ته مشکلات دي زموږ بعضي ملګری دي او هغه زموږ نه دعاګانې غواړي سکارونو کې بندي سب پیسې بندي دي کاروبارونه بندي الله کارونو ولا آزاد کوي الله په هر څه کې ولا خیر او برکت واچوي کاغان درونی او کاغه بیرونی دي چې د چا دشمنی دي الله د دشمنونو نه اخلاص کوي الله په دوستۍ دغه دشمنی بدل کوي کورونو کې څوک بیماران د ډېر وخت راشي الله د مصیبتونو نه اخلاص کوي الله د مصیبتونو نه اخلاص کوي یو زمونږ د درس ملګری دی او د ډېر وخت راشي په بستر باندې پروت دی ګلزاده استاد دعاو کې چې هغه الله صحت ورکړي د هغه د بچو الله زموږ ټول حفاظت وکړي چا دشمنی دی الله په دوستۍ باندې بدل کړي نور چې کوم بیماران دي الله تعالی اللہ زمنگ بچوں کے استطاعت پیدا کی زمنگ دی طالبان کے ساتھ پیدا کی اللہ تقبل ربنا تقبل منا انک انت السمیع زمنگ درس به انشاءاللہ فی الحال 9 بجے شروع کیږي سحر او بیا به انشاءاللہ اور سره ټیمونه خیری بدلو او زمنگ د موبایل نمبر 0300 33 92 70 531 زمنگ نمبر ہے او په پیج هم زمنګ دا درس چلیږي په نت په فیسبوک باندې زما په نوم باندې مولانا عبدالواحد په پیج باندې څوک اوري یا څوک خپل ملګرو ته لیږي باري عرض کی ناغه په دې نوم باندې دا چلی دي خیر